محترم سړو ته دا یو آیت د الله جل شانه یاد دی. بسم الله الرحمن الرحیم. الرجال قوامون علی النساء. چې سړی په ښځو باندې چوت دي. محترم دا د یو شاعر شعر دی. طلاق شوي جنۍ په کمه کمره کې پاتې کېږي، د هغې کمرې د پکې خرچه هم سیوا وي. د شعر مطلب دا دی چې هر کله یو جنۍ د پلار په کور ناسته یو دا نوي واده شوي، نو د پلار او د مور او د رونو او د ورانداریانو رویه د دې سره بل شان دي. د دې په کور کې ښه قدر وي، ښه عزت وي، ښه احترام وي. هر کله چې یو جنۍ واده شوه او دا بیا طلاق شي، نو د دې په کور کې بیا هغه قدر او هغه احترام هغه نه وي. هر کله چې جنۍ واده شي، نو د دې دپاره د دې د مور او پلار کور د دې د میلمستیا کور دی. محترمو په دې شعر کې د معاشرې یو ډېر لوی سبق پروت دی چې هر کله جنۍ واده شوه دا به د خاوند قدر کوي، احترام به کوي، د خاوند د مال جان، د هغه د کور، د هغه د بچو د تربیت، په دې څیزونو به د ښځې توجه وي. چېرې زما خاوند خفه نه شي. او سړی چې کم دی نو هغه به هم د خپلې ښځې قدر کوي، احترام به کوي چې په معمولي خبره باندې او په معمولي غوسه کېدو باندې به سړی خپله ښځه پرېږدي نه چې هغې له ډایرکټ طلاق ورکوي. دا سغوا میخه ګډه بیزه چیلی نه ده چې بس څه ټایم د خوښۍ رای والا کور ده او څه ټایم د خوښۍ پرېږده. محترمو سړو ته دا یو آیت د الله جل شانه یاد دی. بسم الله الرحمن الرحیم. الرجال قوامون علی النساء. چې سړي په ښځو باندې چوت دي. سړو ته دا آیت کریمه یاد دی چې سړی حاکم دی، څه ټایم یې خوښۍ اډر به کوي ښځې ته، نو ښځه نوکراني ده. څه ټایم چې سړی اډر وکړي ښځه به د هغه حکم مني په هر حالت کې. محترمو الله جل شانه په قرآن پاک کې یو بل آیت هم ذکر کړی دی، او هغه آیت دا دی چې ومن آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها وجعل بینکم مودة ورحمه. چې ما ستاسو دپاره ستاسو د جنس نه بیبیانې پیدا کړي دپاره دې چې تاسو د هغوی خواله لاړ شئ او تاسو ته سکون اختیار شي، سکون درته حاصل شي، او ستا او د ښځې په مابین کې مینه، محبت او مهرباني وي. محترمو د ښځې او د خاوند په مابین کې د دوستۍ تعلق پکار دی، د دوستۍ. دا د معاشرې یو ډېر لوی سبق هغه ډېر کمی دی په دې کې چې د ښځې د خاوند سره کومه رویه او د خاوند د ښځې سره کومه رویه دا بالکل بدلې. سړی د بل یو دوست سره څنګه رویه ساتي هغه رنګې د ښځې سره نه ساتي. محترمو دې کې د موږ او ستاسو د کور د عزت او د احترام هغه ډېر لوی سبق پروت دی. نو تاسو به دې باندې راشو، کورونو کې به الله پاک خیرونه او برکتونه راولي انشاءالله.